ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون 30 وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات یو پیرا پجم سرا درود شریف آئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صدر احترام والتکریم صدر مجلس معزز محترم علماء کرام شیوخ عظام دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دا دی تحصیل کابینہ دا حقی کارکنان او دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت او دا حضور عاشقانو او پتنگانو. وقت مختصر دے داغی وجہ دادا چیز منگا صبحی امیر محترم صاحب ہم تشریف روڑے. سلور بجے بدا حقی بیان انشاءاللہ شروع کی گی. داغی سلور بجو بورے یو سو خبر استاسو پا خدمت کی عرض کوم. نندا جلسہ ددے عنوان دے ختم نبوت کانفرنس. ختم نبوت دا زمونگا استاسو عقیدہ دا چی دا انبیاء علیہ السلام سلسلہ اللہ پاک دا انسانانو دا ہدایت دا پارا دا آدم علیہ السلام نا شروع فرمائل دا او دغا سلسلہ اللہ پاک دا دوانو جہانو سردار شفیع المذنبین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماندے اللہ پاک ختم کردے دا بند کردے دا نبی علیہ السلام نا پسبا پا دنیا کی بل حس قسم نبی پیغمبر نا پیدا کی گی دی توی عقید ختم نبوت. عزت مندو منگ سہرنا یو لسنا یا لسنا دا پروگرام شروع دے کچھ موتا دیزے نزو چی دزان سر یو دعوت یو سو صحیح دی مجمعنا درخواست دارے چی دا ٹول مرگری دخپل زین پاسے او لگ را مخیشے رستو مرگری را روان دی دا غی زینشتے. ہر مرگرے پخپل باندے چی مخ کے تو اتزے خالی دے اگا دا مخ کے زی ڈک گئی چی رستو کم مرگری رازی چی آگی تا دا زی گنجائش پیدا شی دے سیٹ تم دیشتا دی خی سیٹ تزما نو دغی طرف تم مرگری راشی چی دا نور مرگری رازی چی آگی تا زی اوش. ماشاءاللہ بہرحال عرض میں دا کو چتاسو پروگرام شروع دے او دا ختم نبوت پا عنوان سر دے نو چی دا دیزے نماو تازو نو چی دا زان سرا یو دعوت یو دعوت دا دے زمانگ دا اکابرو مشہور جماعتون ادری دی او پا حاضر وقت سلور دی یو جماعت چی آغا پا سیاسی توگا زمانگ مشرانو جوڑ کڑے و آغا جمعیت علماء اسلام دے. دو جماعتون داسی دی چی آغا غیر سیاسی زمانگ مشرانو جوڑ کڑے او دا آغی خپل فوائدو او دا آغی خپل ضرورتو پا آغی وقت باندے.
غیر سیاسی چې کم جماعتونه دي یو تبلیغی جماعت ته یو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ته تبلیغی جماعت په تمام دنیا کې د اعمالو د ترویج د پاره کار کوي هغه ګناهګار هغه بیلار مسلمانان چې نه د مسجد سره واسطه شتا نه د خانقاه سره واسطه شتا نه د عمل سره واسطه شتا نه هغه عمل کوي نه هغه مونږ کوي نه هغه اودس کوي نه هغه د قران تلاوت کوي هغه باندې مهنت کوي او الحمدلله داغي نتیجه په تمام دنیا کې تا ولیدا چې دا دغه تبلیغ په برکت سره ډیر بیلار خلق الله پاک پلاره باندې دویم جماعت چې هغه غیر سیاسی دی او دا غیر سیاسی جماعت دا کله جوړ شوی دی دا چې کله پاکستان آزاد شو د پاکستان د آزادېدو نه پس کله چې مسلمانان د هندوستان هغه پاکستان ته منتقل شو د پاکستان نه هندوان چې دی هغه بھارت ته منتقل شو په دې موقع باندې چې کله د دې پاکستان د جوړېدو نه وړاندې د ختم نبوت د تحفظ کار او د فتنه قادیانیت خلاف کار دا بکو د احرار په نوم باندې زمونږ د اکابر یو جماعت او احرار اسلام هغه بکو او کله چې پاکستان آزاد شو هغه نه پس چې کوم خلکو التا د احرار په نوم باندې زمونږ اکابر کار کو هغه پاکستان ترال او په پاکستان کې د ختم نبوت لپاره आवाज اوچتو زکه چې دا فتنه انګريز پاکستان تم را منتقل کړه او دا ضلع چناب نگر کې چې التکی ډیر زیات ازمکا هغه انګريز دغه قادیانیانو ته ورکړه او قادیانیانو ته میشن دا ملاو شو چې تاسو به د پاکستان وجود د دنیا نه ختموي او تاسو به مسلمانان د دنیا نه ختموي تاسو به د مسلمانانو په ایمانونو باندې هم ډاکا چوي تاسو به د پاکستان په ځمکه باندې هم ډاکا چوي د دیو جنا علامہ اقبال د پاکستان جوړېدو نه مخکې هغه دا فرمایلو چې دا قادیانیان یہ ملک اور ملت دونوں کے غدار ہے دا د اسلام هم غداران دي دا د مسلمانانو هم غداران نو کله چې زمونږ دغه اکابرو په پاکستان کې دا مهنت شروع او د ختم نبوت आवाज لګاو نو پاغي باندې با یو جماعت دا قدعن لګاو پاغي باندې دا بلیم لګاو چې دا پدې ختم نبوت په مسلې په پس پرده باندې دا مسله د ختم نبوت بیانې خدا د پاکستان نعوذ بالله خلاف دي نو زمونږه کابرو فیصله وکړه په 1949 کې په 1947 کې پاکستان آزاد شو په 1949 کې په ملتان کې په یو مسجد کې وړو کې غونډه کې باغې کې اجلاس کیږي سید عطا الله شاه بخاری رحمه الله ټول اکابر چې هغه را جمع کړي او بیا چې کله د مجلس تحفظ ختم نبوت په نوم باندې جمعات دا په وجود کې راځي او بیا دا سلسله راځي په 52 کې د مرزایان قادیانیان د دې مشر مرزا طاهر اعلان کړو چې مونږه با په پورا پاکستان کې خو قادیانیت نافذ نکړ په پاکستان کې مونږه د قادیانی حکومت را نه وست خو په دې 52 کې بدا سکو چې د پاکستان یو غټه صوبه دا به اخلو او پاغي کې به قادیانی سټیټ جوړو قادیانی ملک به جوړو نو کله چې دا فیصله وکړه په 52 کې اغیدا مشوره د پاکستان د هغې صوبې چې هغه د آبادی په لحاظ سره کم ده خو هغه د څه په لحاظ سره دا رقبې په لحاظ سره زیاته ده د بلوچستان په باره کې د قادیانیانو فیصله دا وه چې دا به مونږ په 52 کې قادیانی سټیټ جوړو په هغې کې به کلمې لا اله الا الله محمد رسول الله چې د پاکستان کم مقصد ہو چې پاکستان کا مقصد کیا لا الہ الا اللہ دستوری ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ د دې لپاره پاکستان آزاد شوه دی په دغه پاکستان کې د قادیانی والا دغه زندقیت دغه کفر دغه لپاره به یو صوبه مونږه مختص کو پاغه کې به قادیانی راج چلیږي نعوذ بالله والحمدللہ زمونږ کابر لال بلوچستان تا او الته د بلوچستان د گورنر دالته د ټولو سمره غټ غټ خلکو نوابان اغي سره ملاقاتونه کیږي داغه نه پس په بلوچستان کې الله پاک دا په پاکستان کې واحد بیا صوبه ده چې پاغي کې قادیانی بیا نشته
ویلار د قادیانیت دراج قائم کولو د پاره الله پاک داغي بیخکونی وکړه زمونږ د اکابرو په ذریعه سره. بهر حال او بیا د 53 تحریک چې زمانہ وړاندې اوس حضرت صاحب داغه ذکر کو بیا د 53 تحریک په دی وجه باندې چلے دا چې سید عطا الله شاه بخاری رحمه الله اعلان دا وکړه چې قادیانیانو ستاسو 52 13 شو زمونږ 53 شروع شو په دې 53 کې با مونږ د پاکستان په آئین کې د پاکستان په دستور کې دا لیکو چې دا قادیانیان کافران دي دا د مسلمانانو خیر خوا نه دي. دا غیر لپاره تحریک د 53 چې هغه شروع او دا تحریک د مجلس تحفظ ختم نبوت دغه زیری نگرانیونه او چلید او دا احرار نوجوانان او د احرار کارکنان دا په پسرو جامو کې راتله او دغه تحریک دغه دستو بازو چې باقي کې لزر کسانو مسلمانانو دا په کمزې کې په لاهور کې صرف دا جام شهادت نوش کو داغي د سینونو ګولې وته خو د قادیانی چې دا کمیشن او هغه ناکام ک په خپل وینو سره او زمون اکابر په جیلونو سره باغې کې زمون اکابر هغه گرفتار شو بیا دا غینه پس مقدمه چلېلې د 500 اډرونه پیرال بهر حال کو چې کله آزاد شو بیا چې دی دا غینه پس زمون اکابرو په 1954 کې د مجلس تحفظ ختم نبوت دغه تنظیم باقاعده ډانچه جوړ کړه باقاعده جماعت جوړ شو او په تمام پاکستان کې بلکې په تمام دنیا کې بیا د قادیانیت خلاف کار شروع کړ. الحمدلله دا غینه پس الله پاک کامیابی ورکوله او الله پاک دا غوښته چې زما مشران بیا سرخرو کی زکا کفر الله پاک د ختمولو د پاره را لګلې اسلام الله پاک د غلبې د پاره را لګلې د اسلام غلبه به په دنیا کې او د کفر دا به مغلوب به په هر وخت کې پمنس کې به حالات راځي حالاتونه مسلمان نه پریشان کیږي زکا حالات دا یو دورم د مسلمان خالی نه دی هغه رواله د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دور مبارک نه هغه خلفای راشدون دور مبارک دا ټول چې دا سره د حالاتو چې نو سره پاګه کې حالات راغلي. نعرہ تکبیر استقبال اوکو جی بزور آواز سره نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اتحاد علماء امت نعرہ تکبیر. تشریف کې رہے زمونگا د خانقاه سراجیه کندیا د هغه په دې وخت کې سجاده نشین خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خلیل احمد صاحب صوبائی امیر حضرت مولانا مفتی محمد شہاب الدین پوپل صاحب مجاہد ختم نبوت مجاہد ختم نبوت نعرہ تکبیر. بہرحال زمونږ مشرانو تشریف راوړو هغه تشریف فرما شو او وخت هم چې دی هغه مختصر دی مازیګر پورې بداخ پروګرام ختمول غواړي زه صرف دومره وایم چې زمونږ دغه اکابرو دغه جماعت بیا د 53 تحریک چلولې بیا د 74 تحریک چلولې بیا د 84 تحریک چلولې بیا د 2008 تحریک الحمدلله دغه جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت لاندې چلېدلې او د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دغه کار سره هغه یو دا دی چې د مسلمانانو د ایمان حفاظت او کافرانو ته دعوت اسلام او د پاکستان حفاظت الحمدلله په ټولو کارونو کې هغه د 53 نواله ترنم د 2022 پورې چې کلم عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت دې تحریک چلولې د مسلمانانو د ایمان د حفاظت لپاره یا د پاکستان د اسلامي حدود د حفاظت لپاره یا د مسلمانانو او د کافرانو ته دعوت اسلام ورکړي د ټولو
تحریکونو کې الحمدلله پر ټولو مشنونو کې الحمدلله عالمي مجلس تاسو ختم نبوت لا تاسو د عوامو په تعاون سره او د دغه مشرانو په برکت سره په هر میدان باندې الله پاک چې هغه کامیابی ورکړي دا هغه چورسي دي قادیانی په سکه پایو جوړ کړو ایلی کارت چې هغه په دنیا کې قرار کېشه چورسي دي امتناع قادیانیت اډولیس د قادیانی خلاف راغی چې هغه باندې پابندي ورکړي هغه په نن کې دغه غلیظ عقیده دغه غلیظ عقیده په پاکستان کې هغه ترویج نشي کوي دغه ترغیب نشي چلولې دغه دعوت نشي ورکولې دغه غلطي عقیده یا جنینو په پابندي ولګیلا شعائر اسلام هغه ځان لپاره نشي استعمالولې دا د 84 دغه امتناعي قادیانیت قابل برکت دی او دا هغه مشرانو برکت دی کوم مشران چې عالمي مجلس تاسو ختم نبوت چې په 84 کې زیات الحمدلله دا تحریک چلی رہے ہیں نو کرم چې سره راغلی د پاکستان کې عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تمام مسلمانان د پاکستان دا په یو سټیج باندې را جمع کړي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په صف کې ودرولې دي الحمدلله او د چا مقابله کړي د قادیانیت مقابله کړي په اسمبلی کې کړي دا ماته ور کړي دا د الله په فضل سره او کو هغه په څه باندې کړي په عدالت کې مقابله کړي ماته ور کړي د قادیانیت ته ماته ور کړي د کفر ته د الله په فضل باندې هغه کې د تقریر سره مقابله کړي دا ماته ور کړي د قادیانیت ته د الله په فضل سره هغه کې په تحریر کې مقابله کړي دا ماته ور کړي دا قادیانیت ته د الله په فضل سره او ان شاء الله آینده به هم داسي وي کفر به ماته خوري او اسلام به غلبه وي ان شاء الله داسي به وي کړي ان شاء الله خو زما استاد ذمہ داری دادا چې مونږ به د دې جماعت سره څنګ پسنګ ولاړو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ناموس د دفاع لپاره د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم د تاج او تخت نبوت د دفاع لپاره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عزت د دفاع لپاره د دې لپاره د خپل مال قرباني ورکو وکړي ان شاء الله د خپل جان قرباني هم ورکو که زمونږ د سرونو وخراغه الله پاک بدا په پاکستان کې بیا نه راولي الحمدلله ځکه ملک پاکستان کې چې کم قانون جوړ دی هغه د قادیانی خلاف جوړ دی هغه د ګستاخی رسول خلاف جوړ دی صرف د عمل کولو ضرورت دی چې عمل په صرف په پاکستان کې نه کیږي کلم چې عمل وشو ان شاء الله دا ګستاخانی رسول په پانسی کیږي مسلمانانو ته بس تکلیف نه راشي خدا دا چې موږ د خپل اکابر دغه تحریک داسو دغه حفاظت وکړو کنه ان شاء الله نو چې کلم زمونږ نه دا مجلس عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دا زمونږ نه کلم مطالبه وکي چې د سشي مطالبه وکي اګه د مال کوي کله اولاد کوي او کله جان کوي نو بیا به مونږ دا قرباني ورکو هم دغه سټیج نه د خپل اکابر تاریخ چې دغه به تازه کو وکړي ان شاء الله هغه خبرو اکتفا کو خدای یو سو نارو جواب راکړي ځکه اکابر تشریف فرماري چې هغه ته الحمدلله دا پتره چې دا علاقہ دا اسلام پسند علاقہ دا حضور د عاشقانو علاقہ دا د علما د عاشقانو علاقہ دا په مدرسو د مینو خلکو علاقہ دا په طالبانو سره د محبت کوونکو علاقہ دا په دین باندې د سر شندونکو علاقہ او دا په قران باندې د غیرت کوونکو علاقہ نو داسې نعره لګاو چې دا ایمانی جذبه دا بنن سما استاد ذکر چې هغه پارش باندې کیږي لګیا دی الحمدلله زما استاد ذکر پارش باندې کیږي لګیا دی الله پاک فخر کوي په دې وخت کې د خپل د ایمانی دغه جذبه اظهار دا پر خپل نارو باندې وکاو او دا علاقه چې د نارو سره دا سشي دا مزین شي دا خوشبودار شي زما استاد ناره چې تر کمه پوری راشي دا خو زما استاد ایمان دی کله چې د الله والا ناره هغه شیطان اوري هغه تختی د دې د پر غواړو چې د ملک نه نحوست هم لرشي د ملک نه دغه خلکو دا کم نحوست چې نن خور دی دغه قادیانیت دا هم لرشي نو دغه لپاره دغه خپل ناره اظهار وکړو جذبه اظهار وکړو کو په جذبه سره کرا نو دغه نارو جواب راکړي ناره تکبیر تاج او تخت ختم نبوت تاج